ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے فی فخر کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں تپوسو کو اے دا اللہ رسولہ په خلقو کې ټولو کې زیات شریف سړی څوک دی نو د الله رسول الله ته ارشاد فرمایلو هغه سړی چې کم زیات پرهیزګار او متقی وي صحابه عرض کو اے د الله رسوله وی زمون مراد دا نه دی بیا تپوس کوي ټولو کې زیات بهتر او شریف النفس سړی څوک دی د الله رسول وی کده نسب په اعتبار سره وینو ټولو کې بهترین نسب والا حضرت یوسف علیه السلام دی وی ځکه یوسف علیه السلام خپلم نبی الله تعالی د هغه پلار یعقوب علیه السلام لم نبوت بیا د هغه پلار ابراهیم علیه السلام لهم نبوت نو دا زوی پلار نیکه دا ټول دی په نبوت کې را روان وي د دې نسب ټولو کې اعلی دی صحابه بیا تپوس کوي وی د الله رسوله وی زمونږ د دین مراد دا دی په د عربو کې ټولو کې زیات کم سړی بهتر سړی دی او شریف النفس دی نو د الله رسول فرمایي وی یاد اوساته وی کم سړی چې بهتر وو په عهد جاهلیت کې د جاهلیت په زمانه کې او بیا هغه اسلام وروړو هغه بیا ځان کې اک شانته بهتري وساتل وی د کسړی بهتر کسته حدیث کې یو څو خبرې دي پهلنه خبره د تقوا پرهیزګارۍ ته ویل کیږي انسان خپل ظاهری باطینی هر څه اعمال چې کله د الله تابع وګرځي خپل نفس قطع کی او د گناهونو د شبهاتو د بد عمل نه انسان ځان په امن کې وساتي دي ته تقوا ویل کیږي که یو شیز کې د شک راغه هغه شک نه ځان لري کدا د انسان تقوا ده دویمه خبره پدې کې د شریف النفس تا د نسب دا زمونږ اکثر خلق بعضې داسې کی چې نورو خلکو ته سپک ګوري وی ځکه وی زما خاندان ډېر اوچت دی او زه په نسب کې ډېر غوره یم دا ټیک خبره نه ده ګورئ انسان ته چې کله غوروالی ملو شوی دی لویوالی ملو شوی دی د الله تبارک وتعالی قرب حاصل شوی دی او نزدېکت ملاویږي ګورئ هغه نسب سره نه ده او نه هغه چرته مال او دولت سره ده بلکې دا قرب دا پرهیزګاری دا ارس چې دی دا د انسان تقوا اعمال صالحه اخلاق او د چې کم نیک کارونه دي چې کله انسان په خپل ځان کې دا فضایل راولي د رضایلو نه ځان وساتي نو انسان بیا الله په نسبت نږدې شي او په دې کې بهترین چیز چې دی نو هغه خوش اخلاقی ده علما د خوش اخلاقی تعریف داسې کوي چې انسان د رضایلو نه ځان وساتي او چې کم خصایص دي هغه خلکو سره استعمالوي ځان کې صفات راولي هغه صفتونه خلکو کې ښکاره کوي او چې کم بد صفات دي هغه د ځان نه وکاږي یو طرف ته کی نو دې ته خوش اخلاقی ویل کیږي په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای یوزل اسامه بن شریک رضی الله تعالی عنہ په یو مجلس کې د الله رسول نه تپوسو کو وی اے د الله رسوله وی ټولو کې محبوب او نږدې سړی الله ته څوک دی او د الله رسول ته فرمایي چې د کم سړی اخلاق خسته وي خوش اخلاق وي مرعشی رضی الله تعالی عنها نه بچ ته تپوسو کو وی د الله د رسول اخلاق سو وی خلق القرآن وی تاول قرآن نه دی ویلی وی ټول قرآن د پیغمبر اخلاقیات دي وی زما د پیغمبر اخلاق ډیر اعلی بلند مرتبه والا اخلاقو په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د مؤمن خوش اخلاقی وی د دې دومره لوی اجر دی چې څنګه د صائم سړی دی ټول ورځ روزه ونیسي او تهجد گزار چې ټول شپه تهجد کی وی چې کم سړی خوش اخلاق دی
ویده دی سره برابر دی. مطلب د روجدار او ټول شپه ولاړ سړي سره با اخلاق سړی برابر دی. اخلاقیات وی دیتا چې معاشره درنه په امن کې وي. معاشره ستا د شر نه یریږي بلکې هغې ستا د شر نه محفوظ چې یاره دنه زما څه نقصان نشته. په یو بل حدیث کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د الله رسول نه مو تپوس وکړو چې جنت ته کم خلق زیات لیشي او په څه وجه باندې داخلېدی شي. نو د الله رسول فرمایي وی کم سړی ځان کې تقوا راولي او حسن اخلاق راولي، بهترین اخلاق ځان کې راولي، وی دا ډیر زر سړی جنت ته داخل کی. او وی کم سړی خلق جهنم ته زیات بوزي. نو د الله رسول ورته فرمایي وی د شرمګه او د دخلا وی دا انسان ډیر زر جهنم ته بوزي ځکه چې د ګناهونو جړ هم د کد شیزونه دي. که څوک چاله اذیت رسي د خولې نه اذیت رسي، دروغ وی د خولې نه وی، بد اخلاقي کوي، غیبت کوي د خولې نه کوي، د ژبې نه کوي. او چې کله لوی بد عملي کوي په لوی ګناه کې ځان مبتلا کوي نو د هغې جړله چې کومه ده نو هغه جهنم د انسان به دې وجې نه جهنم ته ځي. یو بادشاه نو هغه یو ځل خپل وزیر ته وی وی زړه نه زړه ته لاره تلي وي د دې څه مطلب دی په دې باندې مې پوه کا. نو هغه وزیر ورته وی باچا سلامت وی مخامخ به درته یو ځل وښیم وی ته به داسې وکړي چې ته به د خپل لباس بدل کې تاج وغیره دې وکاږه همداسې ما سره یو ځل په سفر باندې وځه. نو بادشاه خپل عادت مطابق هغه خپل تاج ماج یوویسته او د سره هغه شانتې ووته. نو مخامخ یو هلک را روان دی دی ورته وی باچا سلامت وی دا څنګه سړی دی؟ دی وی یره وی دا خو ډېر داسې بېکاره ښکاري او دته خو چا د ګرځېدو چلم نه دی خوری داسې بې سړیتوبه سړی ښکاري. نو دا وزیر ورته زه باچا سلامت چې ورنږدې شو چې کله ورنږدې شو نو وزیر ورته وی څنګه یې ښی وی اوسنی باچا څنګه دی؟ وی یره وی دله چا باچاهت ورکړی وی تش خر دی وی دی د باچاهت لایقو دا خواسی میلو دی پس پویږي نه ټوله رعایه غرقه پرګه کا ټول فنډ ځان له ووالو ښه پیسې ځان له ووالې. اوس باچا خوټکېږي څه ویلی نشي او روان شو ورسره مخکې بل هلک را روان دی. باچا ته وایي باچا سلامت دا څنګه سړی دی؟ ویره دا خو با اخلاقه با تمیزه سړی ښکاري، دا خو ډېر نیک صالح ښکاري، د تربیت هم چا اخیسته کړی دی، ښه پاک صفا هلک ښکاري. چې کله ورځي ورته وایي وی څنګه ځوانه وی د نن سبا بادشاه نه دې څه ګیله شته؟ باچا څنګه سړی دی؟ او د بادشاه باره کې خبره مه کوئ. ګورئ بادشاه خو ډېر عالم مرتبې والا دی، عالي منصب والا دی، ټوله رعایت خوشحاله ده، موږ ته خپله خوشحاله یو د بادشاه د وجې نه موږ په سهولت باندې یو موږ په امن کې یو. نو په دې وخت کې دا وزیر ورته وی باچا سلامت وی دا هغه یو خبره ده چې زړه نه زړه ته لار تلي چې په یو انسان تو څنګه ګمان وکړي هغه معامله به تا سره کېږي او چې تا په هغه ښه ګمان وکړو نو هغه په تا باندې هم ښه ګمان وکړو تا ته خبره وکړه. نو د اخلاقیاتو مرتبه ډېره زیاته عالي ده. یو ځل د یمامي سردارو ډېر سردارانو ډېر طاقتور بهادر سرداران به یمامه کې جنگ یمامه شوی وه نو د یمامې به غنم مشهور و، هغې به غنم سپلی کول، هغې کې غنم زیاتو. نو اسامه دا یو سردارو د الله رسول په جنگ کې ونیوه او صحابو راوستو په مدینه منوره کې یو ستنې پسې وتړه. کله چې ستنې پسې تړي نو په دې وخت کې الله رسول راځي وی زه څنګه یم؟ حالت دې څنګه دی؟ وی ته ډېر با اخلاقه سړی، ته ډېر ښه پیغمبري، خو وی که زه دې ووجلم یاد ساته زما قبیله به تا پرېږ نه دي، زما قبیله به په تاسو حملې کوي، او وی که زه دې پرېښودم نو وی زما ګورې شرف ډېر زیات دی، زما شکر به وګورې، دومره مال به درکم، دولت به درکم چې د سوچ نه دې نه د الله رسول ته نه ځي. په بله ورځ بیا د الله رسول راځي وی څه حالات دي؟ وی با اخلاقه سړی، خو وی که زه دې ووژنم قبیله دې نه پرېږدي، او وی کمال دولت کې څونه پکاري در کوم. 3 ورځې دا معامله وشوه. په 4مه ورځ د الله رسول راځي ورته وی دې کلو کې چې ځي
چې کله کولو کو سازیت نه دی ور کړي څه تکلیف نه دی ور کړي د الله د رسول اخلاقیات وکته د الله رسول رواداری وکته نو په هغه وخت کې لاړ غسل کوی ما ته کلمه وای چې ایمان وروړم کله چې ایمان وروړي حالت ته ګوره الله رسول ورته وی لاړ شومره وکا عمره چوک قریش ورته وی بی دین شوي وی د دین نه وړي دي وی تو یری د داغه نه کس چلو شو سمامه رضی الله تعالی عنہ ته وی نبی دین نشم اوس دین ته داخل شم او یا قریش وی ما ته ډیر خبرې مکوي وی ک ډیر خبرې کوي وی بس نن نه پس تاسو له یو دانه غنم نظر کوم وی ترسو ما ته زما سردار حکم نه کړي جناب محمد رسول الله ترسو حکم نه کړي غنم نشتا لاړو د دین یمامه ته پدی باندې غنم بنک کله په چې غنم بنديږي په مکه مکرمه کې په قریش باندې قحط راځي اغي سره نور مال زراعت سم نشتا د الله رسول ته خط لیږي وی دا الله رسوله وی دی یمامت او یمامیک تا الته اسامه دا سمامت خط اولیگا چې هغه مال دا غنم راولېږي وی مونږ سره تجارت به حال اوساتی ته الله رسول اخلاقیات ته ګوره په کار خدا وا چیرې په ما باندې تاسو لره اچولې دي زم د کوره به در کړم مالم تکالیف را کړی دي زما صحابم به وخت والی دي زما صحابو لم تکالیف ور کړی دي او زم به خدا سه کړم چې نم د کورم نم د بار کړم فکر خدا و چې درته خپل کار کوه زه هغه ته امر کوم چې نشته د غنم مو ورکوه د الله رسول سمامه رضی الله تعالی عنہ ته خط لیږي وی سمامه وی خیر دی وی که اغي هر څوک د اخلاقیات مظاهره وکي وی خپل تجارتی کار ور سره بحال کا غنم ولا ورکا دا زما د پیغمبر اخلاقیات دي یو اعلی مرتبه باندې فایز یوازې دا بهر نه په خپل کور کې دا غاجب اخلاقیات یو ځل عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی کله کله به ما سره منډو لګولا وی ماته د نیزی چل خو له د الله رسول او یو ځل وی مونږ په کور کې ناستو خبرم کولې وی بهر شور شو د ماشومانو وی د الله رسول منډه کا دروازه کې ودرېده وی ما ته وی راشه دی خو وی ګوي تماشه ګوري وی یو خزه لګیا و حبشنه خزه وا وی هغه ټوپونه التوال او ماشومان ته گیر چا پیر راغوندو وی زه بهر ورغم وی د الله رسول په دی اوګم خپل زنه کې خو او یغه مکتا وی راتوي بس کې کنور ګوري ما ورتوي نورم ګورم راتوي بس ته کنور ګوري ما ورتوي نورم ګورم وی زما مقصد تماشه نه وا وی ما دا کته چې الله رسول ما د فار سمره و خودري دي شي نو وی ما د الله رسول امتحان غستو غوي وی زه دې د پاره غي ته ولاړو نو دا زما د پیغمبر اخلاقیات عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی دی کې عمر صاحب راغو وی چې کله عمر صاحب راغو وی ماشومان منډه کا دی خزم منډه کا وی د الله رسول وی هغه د عمر راغو وی د انسانانو شیطانانو متختید وی د جنات شیطانانو متختید دا یو اخلاق زما د پیغمبر زاریږي به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقیاتونه امت له یو خپل پیغام ورکړی دی امت هغه پیغام خپل شاته غورځي هغه طرف ته دی رجحان نشتا یو ځل عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو لس خزه ناشته وی د خاوندانو صفاتونه کول وی د ابو زرعه خزه ناشته وی ابو زرعه ډیر زیات خده د خاوند صفت بیانولو او نور چا پکې د خاوندانو عیب بیانولو چا څه دا یاد ساتي ګوره د کور عیبونه چرته چاته ما بیانوا ما چرته د خزه بیانوا ما چرته د بچو بیانوا د کور معاملات ته په کور کې اوساته چې یو سړی د کله په کور کې درون کو نه په معاشره کې بدرونی خو چې ستا په کور کې لګه معامله داسې سپکه راغه خامخا په کور کې ټسټوس کېږي د مونږ واړو کور نه دی پیغمبر د دوانو جهانو سردار په یو روایت کې راځي وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی یو ځل راتلو اجازه واغسته وی د الله رسول راتلې شم چې وی کته د لور چغه اورېدي وی چې عائشه رضی الله تعالی عنها الله رسول سره انخته د تیز خبرې کوي چې اجازه واغسته وی لور دی خواراشه وی ته د الله رسول سره تیز خبرې کوي وی ویني وهله چې غزار په کولو د الله رسول ورته وی پرېګدا نو چې کله ابوبکر صدیق سب ډېر په غوسه کې وته نو په دې وخت کې د الله رسول ورته وی بچ مې کې ته کنا وی ګنیو سه وهله دا د پیغمبر اخلاقیات کور کې معاملات راځي
کله بسپکی کله بدرانی خو خپل کور خپل مسپکوا خامخا په کور کې تضاد راځي د خزو راځي خاون سره راځي او په دې وخت کې چرته دا مکوا چې معمولی اذیت تکلیف درته ورسېده په هغه اذیت تکلیف باندې تو نور را خبر کی بل خلکو ته چیرې ما خو په کور کې چرته خو روز نه ده کتلې زما په کور کې خو ینګور داسې ده خواښې داسې ده لور مې داسې ده زوی مې داسې دی هغه ټول خپل شرم دې ورته خپله ظاهره کو چې شرم دې ورته ظاهره کو نو ځان دې خپل سپک کو دا بد اخلاقی ده نو اخلاقیات بهتر پکار دي مور عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د ابو زرعی خزی وی چې ما سره هغه ډیره زیاته مینه کوي نو د الله رسول ورته وی زه تا سره د هغه نه زیاته مینه کوم بیا ورته وی ته خو زما دومره خوښه دومره محبت در سره ساتم د الله د رسول د نیم پخته کجورې ډیرې خوښې وي چې نیمې پخې وي او نیمې نه وي پخې نو څنګه نیم پخته کجورې دي وي هغه شانتې مې خوښه وي نو مور عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی دا الله رسوله وی زه خو تاسو سره داسې محبت کوم بلکې دا غي نم زیات وی نیم پخته کجورو سره چې شات واچي ورته وی زما د جواب نه وستا جواب بهترو نو دا اخلاقیات ماده ده کله چې د اخلاقیات ماده داسې د انسان په دې کور کې راشي د انسان په ژوند کې راشي نو هغه کور کې کله بګړاو نه راځي نو د ما پیغمبر چې کم د اخلاقیات تعلیم ورکړی دی په هغې عمل کول پکار دی مونږ اخلاقیات بالکل پریښي دي بد اخلاق رانه جوړ شوي دي که څوک راته یو خبرو کې لس به ورته کو وی سړی خو مې دله روید کو وی داسې مې کو دله وی چې غرق پرک مې کو وی یاد به ساتي بیا په غلطۍ کې ماته خبره نه کوي نو سمه خبره پکار ده همدقه جبه د الله رسول وی د دې دو شیزونو ضمانت راکړي د جنت ضمانت زه در کوم یو د جبې یو د شرمګاه وی چې کله د دې حفظ ضمانت تی راکه چې د دې حفاظت زه کولی شم وی جنت ته په منډو منډو داخل شه الله تبارک وتعالی دی زمونږ په ژوند کې اخلاقیات پیدا کړي انشاءالله سبا په نور بحث به وکړو واخر دعوانا الحمد